بیا د دربار رسالت ادب اب مونږ څنګه کوو هغه څنګه پکار دی. نو په دې باندې د علماو فیصله ده متفقه چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک کم ادب چې د هغې په هغه حیات ظاهري کې لازم و ضروري و او مسلمان د هغې پابند و هغسې ادب به اوس هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کېدلی شي. داسې به نه دی چې هغه بیل وخت او دا بیل وخت ای مبارک هغه زمانه کې مخامخ تشریف فرماو نو صحابو ادب کولو او اوس خیر دی که پای کې کمی راشي نه هغسې ادب کول پکار دی چې څنګه هغه ظاهري حیات کې ام المؤمنین عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې آواز واورېدو چې په خوا کې د جماعت د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم هلته نږدې یو کور دی او د هغې نه د میخ د ټکوالو آواز راځي. څوک لګیا دی په خپل کور کې میخ ټکوي ټک ټک کوي. نو ام المؤمنین عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې مبارک ورپسې کس ولیږلو چې دوی ته ووایي چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته تکلیف مه ورکوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وصال شوی دی دا د وروستو وخت خبره ده خو د صحابو د صحابیاتو هم دغه عقیده او معمولو چې څنګه ادب هغه ظاهري حیات کې کولو هغسې ادب بیا رستو کړی او انبیا علیهم السلام هغې ته خو خدای یو زبردست حیات ورکړی. نو چې د حیات النبی صلی الله علیه وسلم عقیده نی نو هغه بیا چېرته داسې ویلی شي. نو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذات اقدس ده هغې ته تکلیف مه ورکوئ په دې ټک ټک کولو باندې. دارنګې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه مبارک وغوښتل چې زه کور کې دروازه جوړه کړم. یو دروازه جوړول پکار دی. بیا هغه ترکان ته ووایي چې د دې ځای ناپ د دروازې هغه پیمایش وکړه خو داسې وکړه چې دا دروازه بل ځای کې جوړه کړه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نه لرې او چې کله دروازه بالکل تیاره شي نو بیا به یې دلته راوړي او په کور کې به یې مونږ هغه متعلقه ځای کې ولګوو چې زیات آواز پیدا نه شي. ځکه هلته کې خوا کې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما دی. نو د دروازې په جوړولو کې آواز پیدا کېږي او دغه آواز سره مونږ پیغمبر علیه السلام مبارک ته تکلیف ورکول نه غواړو. داسې بل یو کس اوچت آواز سره پیغمبر علیه السلام مبارک په هغه جومات کې خبرې کولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه ته هم دغه شانتې فرمایلي. سړی چې رالو وی ته د کوم ځای؟ وی زه د طایف نه راغلی. ورته وفرمیل چې میلمین زه تا ته څه نه ویم که ته د دې ځای باشنده یې او دا حرکت دې کړی وی نو ما به ته کوړې لګاو کړی وی یو څو دورې به مې والې وی چې دا جومات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته په دې جومات کې په زوره خبرې کې. نو صحابه کرامو د دربار رسالت دغسې ادب کړی دی.